اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سوشل میډیا ستاسو د ټیم ډیره زیاته مننه کوم. څو پورې تاسو د پی وایو خبره وکړه د زړو ملګرو، نو زمونږ زه چې کله چې اول پی وایو ته رالم نو زه ایز ا پریس سیکرټري رالم په منګوره سټي کې. بیا ما خپل کوششونه کول، هلې ځلې مې جاري ساتلې. سټي پریزیډنټ هم پاتې شوی یم، جنرال سیکرټري هم پاتې شوی یم. زمونږ ټولو ملګرو چې څونه زمونږ سینیرز وو زمونږ نه مخکې وو، هغه اوس مدر پارټۍ ته تللي دي. محبوب الرحیم تندر زم د ضلع صدر پاتې دی، اورنګزیب پاتې دی، عبدالسلام خان پاتې دی او ډېر ښه تکړه هلکان وو. زه د هغو سره ښه ټایم په ټایم مشاورت هم کوم د یوت فعال کېدو لپاره، او انشاءالله یو کوشش دی، یو سټرګل دی، د خیره روان دی او جاري به ساتو انشاءالله. پی 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 په صوبه کې څومره فعال ده؟ پی 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 په صوبه کې جی ستاسو خبره صحیح ده چې کوم 93 88 97 دا دور چې کله د پیپلز پارټۍ وو په کې بي کې کې، نو دا زموږ ډېر ښه دور و. زموږ پکې دوه پیرې چیف منسټر هم پاتې دی. اوس جی همایون خان چې کله بلاول بټو زرداری چیرمین صاحب په هغه اعتماد کړلی او د کې پي کې هغه پریزیډنټ دی، زموږ مشر دی، موږ د هغه په قیادت کې لګیا یو. نو انشاءالله پیپلز پارټي هغه په یو ډېره ښه طریقه باندې په ملکنډ ډویژن کې، په سوات کې، په پېښور کې، بنو مردان، هر ډویژن کې انشاءالله د فعال کېدو دپاره هغه لګیا دی، بھرپور کوشش کوي او انشاءالله ښه طریقې ته ښه به فعال کېږي انشاءالله. ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې پخوا کمې چې پارټۍ ورکرانو هر ځای کې اوس هم هغه شان موجود دي، خو څوک ورته رسایي نه کوي. دا خبره ستاسو بالکل ټیک ده. زه په خپله جدي چې ورکران پېژنم، د پارټۍ مشران دي، د هغو شاته غټ غټ خاندانونه دي، هغو سره اکثر زه میلاو شم، هغوی موږ پیپلز پارټۍ والي، خو موږ څه وجه اوس بهرحال هغه خبرې ټیک نه دي چې زه یې کوم. په څه وجو باندې موږ وایي په خفه شو د پارټۍ نه یا ناراض شو. په کار دا چې زموږ مشران او موږ به انشاءالله ډېر عنقریب ډېر زر زموږ ضلعي پریزیډنټ چې دی عرفان چټان، زموږ بالي طوطا جي ایس چې دی، زموږ د سټي تنظیم چې کوم دی دوست محمد خان دی، اورنګزیب، موږ به داسې یو لایعمل جوړو انشاءالله، بلکې شروع کړی هم دی. موږ داسې د ناراض کارکونانو سره ملاقات یې شروع کړي دي چې موږ ته پته ولګي زموږ په دې ځای کې یو ناراض کارکون دی یا زموږ یو ملګری دی، نو موږ سره ملاقات کوم او انشاءالله چې دغه ناراض خلک موږ یو رضا کړل نو دا به زموږ د پارټۍ لپاره زیات امپورټنټ کوېسچن دی. جی کله چې بلاول بټو زرداری صاحب جی په اسلام آباد کې انټرویوز وکړل او دا نوې تنظیم یې راوستو، څنګه چې تاسو ووایئ ینګ عهدهدار چې دي دا زیات رالل، نو تاسو سوچ وکړئ موږ جی په هر ځای باندې موږ په دې NA3 باندې زموږ شهریار باچا کینډیډیټ و، په دې کې موږ 14-15 روټ د 2013 په نسبت سیوا کړی. موږ په منګوره باندې ووټ سیوا کړی دی، موږ په PK4 کې ووټ سیوا کړی. تقریبا ما ډېرې حلقې ولیدې، په ډېرو بعضو ځایونو کې زموږ کینډیډیټ چې دي په PTI بس په سیکنډ پوزیشن هم راغلي. نو د دې نه دا ښکاره کېږي چې دا ینګ نوجوان طبقه چې کومه ده دا پیپلز پارټۍ ته لږ مایله شوې ده، او هغې مین وجه دا ده چې زموږ چیرمین صاحب چې دی بلاول بټو هغه هم ینګ دی او هغه خواهش هم دا لري چې دا پارټي چې ده دا د ینګ لټ ته والی شي، د دې عهدهدار ټیکټ چې کومې د پارټۍ دي چې ینګ ملګري به دې کې رامخې ته شي، نو زما په خپل خیال پارټي به ډېره وده وکړي. او مشران چې زموږ کم دي هغو نه موږ انشاءالله صلاح به ورسره کوو، مشورې به تېلو، ښه تپوسونه به دې کوو، هغو به موږ له ګایډلاین راکوي. څو پورې چې د PTI د حکومت د راتلو د مهنګۍ خبره تاسو وکړه، موږ چې په افسوس سره د اکثر عمران خان صاحب دومره لوزونه دومره وعدې کړلي، اکثر چې کوم سړی ډېرې وعدې او لوزونه وکړي نه پوره کېږي، نو هغه دومره لوزونه کړلي ته په اکثر چې دا خبره کوله وي په 46 روپۍ پېټرول وي، دا نورې پیسې چې دي دا د میا محمد نواز شریف صاحب جیب ته ځي. اوس خو د میا صاحب حکومت هم نه دی، د زرداري صاحب حکومت هم نه، نو اوس د چا جیب ته ځي. په دې کارډ کې وګورئ چې 25 روپۍ زما په خپل خیال به 100 روپۍ ټیکس ولګېد، دوی به دې خلکو به دا د زرداري جیب ته ځي، نو چې اوس دا د چا جیب ته ځي. که دا خبر ته په فیسبوک باندې شیر کوي چې عمران خان صاحب به دا خبر هم کوله، وی چې کله تاسو پوه شئ چې ستاسو په ملک ډالر ګران شو، بجلی ګرانه شوه، پېټرول ګران شو، ډالر نور داسې هر څه ګران شو، نو په هغه ورځ تاسو پوه شئ چې ستاسو حکمران غل دی. نو دا خبرې اکثر موږ په فیسبوک ورکوو، نو بعضې د PTI دوستان کشران ناپوهه هغه ته کنځل لیکي. د 2013 پورې جي د کنځلو ټرینډ په سیاست کې د سره وونه، موږ د 2004-5 نه لګیا یو، یقین وکړئ چې دونه احترام که MP والرونه دي، که مسلم لیگ والا دي، که JUI ده، که جماعت اسلامي ده، که هره پارټي ده، موږ د یو بل ښه قدر عزت کوو ټول ملګري. PTI والا به ته کنځل لیکي، لکه موږ خو تا ته کنځل نه دي لیکلي، موږ خو ستا ته ستا د لیډر
خبره ښایي چې هغه دا خبرې کړي، موږ نه دي کړي، هغه کړي. که سبا بلاول یو واده وکړه او پوره یې نه کړه، زه به د ټول ناول نه خلاف چې تا والله وس کړه موږ ولې پاتې راولې، موږ ورکران یو، جواب خو بیا دلته موږ ورکوو. نو پی ټی آی والا ملګري به راته پې کنځل لیکي. دا خبره بالکل صحیح ده چې د پی ټی آی ځینې کسان ناپوه دي، د دوی مشرانو دا پکار ده لکه دوی موږ چې کوم اورو اوس په نور الله ته پته چې دوی ته داسې دا ټریننګ ورکړی کېږي چې لکه تاسو دا چل کوئ چې دا خلک بې عزته کوئ، پکار دا نه دی. تنقید کوئ ښه باقاعده، دا ستاسو جمهوري حق دی، خو تنقید دې په ښه طریقه باندې وشي، تنقید برای تعمیر دی وشي. دا دې نه کېږي اکثر موږ به د خپل یو لیډر تصویر ورکو یا د بلې پارټۍ دیو به کنځل شروع کړي. زما وروره لکه کم از کم عمران نیازي صاحب چې اوس د پی ټی آی وزیر اعظم دی، نو هغه ته دا خبره کومه چې لکه لږ ټایم دی خپل د پارټۍ د مشرانو ته او د ځینې ایم این ایس چې کومې دي سترګې چې راویستي په اسمبلۍ کې د عوامو خیال ورسره نشته او صرف د خلکو بې عزتۍ ته تیار دي. 50 लाख کورونه او 1 کروڑ نوکریانې که پی ټی آی ورکړي که نه جي، لکه دا راته بالکل حلفان وایم جي موږ به د پی ټی آی سره یو، که دا دي ورکړي موږ ته پته دی نشي ورکولی، ځکه موږ دونه غټه دعوه کوو. بالکل له شادراو وتکی نوی کلی زمونږ یونین کونسل دی اوس چونکې دوره بلدیات سیسټم چینج کړی دی، که پارټۍ اعتماد وکړو زما خو ذاتي خواهش دې ځل شته او زما داسې ملګري دي چې هغوی غواړي وایي چې په دې ځل ته الیکشن د خپل یونین کونسل نه وکړي، نو به بالکل الیکشن کوم جي په وتکي کې چې کمې مسلې دي هغې موږ ته ډېره ښه علم دی، هغه دا 15 کاله 4 کاله هېڅ هغې کې ونه شو. که د اوبو د ټولو نه غټه مسله ده په شادره وتکي کې هغه مخه شان پروته ده، دلته چې که ټرانسفارمر خراب شي دلته زمونږ خلک راوځي دا مینتونه کوي او دا غویمه جوړوي، هغه هم ټیک نه شو. نو دا ټولو مسایلو نه زه د وتکي خبر یم، زه چونکې د وتکي سره تعلق ساتم، نو که پارټۍ اعتماد وکړو انشاءالله خپل یونین کونسل نه به الیکشن کوم. د پیپلز پارټۍ کارنامې خو چې زه سهار نه شروع شم ماښامه پورې به زه ختمې نه کړم. بې نظیر انکم سپورټ پروګرام به زه لازمي وایم، تاسو وګورئ چې په 1,39,000 زنانه چې کوم زموږ فیمیل دي هغو ته څه نه څه شکل کې ریلیف میلاویږي په دې NA3 په حلقه کې، داسې په بر سوات کې هم تقریبا 1,00,000 نه څه له پاسه خلکو ته میلاویږي. دا هم یو غټه کارنامه ده د پارټۍ، د ټول نه غټه کارنامه. بل پاسپورټ د ملک لا د عاجزې طبقې لم پیپلز پارټۍ ورکړلی شناختي کارت، دا ووټ چې دی په چا پسې تلل او د چا نه ووټ غوښتل دا هم د پیپلز پارټۍ کارنامه ده. مخکې په دې ملک کې د جابر او د خان او د نوابیزم سیسټم ووټ پکې نه، چونکې جي بلدیاتي الیکشن دی اګست نه بس اول خو ښکاري هم نه کېدی شي وشي، خو که کېدو نو عوام ته دا یو خبره کوم چې د چا جیپانو ته مه ګورئ، د چا کاټنو ته او جامو ته او بنګلو ته مه ګورئ، هغه د هغه دیه تاسو ته نه درکوي. موږ اکثر یو مخلص کارکون یو مخلص ناظم په دې وجه پرېږدو چې دا بل کس جیب ته وګورو، د هغه بنګلې ته وګورو، دا ردې څیز نه دی. هغه سړی ځان له منتخب کوي چې په هر کونسل کې یا چې د هرې پارټۍ چې هغه مخلص سړی او هغه د خپل عوامو سره شپه ورځ ځان دې خدمت ته تړلی، هغه د هرې پارټۍ کسي هغه له ووټ ورکوي. زه ستاسو د سوشل میډیا د پوره ټیم ډېر زیات مشکور یم چې ما له ټایم راکړو، زما د ما دې ګوډې خبرې واورېدې، ډېره مهرباني، ډېره شکریه.